د سونو پښتونخوا لیدونکو کتونکو زه مراد خان دا وخت موجود یم په کوهاټ کمپنی باغ کې. قدرمنو کتونکو نن په کوهاټ کمپنی باغ کې تاجدار ختم نبوت کمپرنس چې کوم دی هغه انعقاد شوی دی. پکې د کوهاټ ډویژن مختلف خلک چې کوم دي هغه په کپلو شکل کې راځي. موږ به دلته کې د خلکو نه د دې پروګرام په اړه پوښتنې کوو. نو چېرته ځې موږ سره اوسئ. ختم نبوت پروگرام دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع کوہاٹ زیر اہتمام دا فقط د عقیده مسئله ده. ختم نبوت دا د هر مسلمان د عقیده بنیادی جز ده. که ته یو مسلمان دا او د ختم نبوت عقیده نه خبر نو هغه غریب د پکار په خپل ایمان وډار شي. لہذا بحیثیت مسلمان هر مسلمان باندې دا فرض ده چې هغه ټول اول د ختم نبوت عقیده زده کړي په هغه ته مخکې زندگی آسان شي. دا هر کال کېږي ماشاءالله او دې کې تاسو خپله ګورئ چې دا ذهن ورته کم ورته دا وګوره د خلکو کوم ګرک پکې خلکو کوم جذبه ده د ایمان والا. اصل کې مسله داسې ده چې نن سبا ټایم کې د ینګ کوم جنریشن ده په دې نه پوهېږي چې ختم نبوت وي څه شی. نو دې کې د اویرنس هم خلکو کې پیدا وشي چې یاره ختم نبوت څه شی وي. حالانکه موږ د مسلمان یو لیکن ډېر شنو نه مو یا فی الفور مو فی الحال نه یو خبر چې یاره دا څه شی وي. نو دې مطلب داسې ده چې یاره چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه بعد و بل پیغمبر به نه ورسي او دا کوم چې د کافران دي دا کوم چې د یهودان دي موږ ورته د کافرانو نه بدتر ورته یو دا کوم چې قادیانیت دی موږ د دې خلاف یو پوه چې دا کافران وو کافران دي او د نه پد کافران وي. دې کې تقریبا موږ سره پورم 1900 خوشالګړه پورې کارګه پورې دا ډیسټریکټونه ټول شامل نو اندازتاً تقریبا 50,000 نه پاسه مجموعه وي. پیغام خو دا داسې پیغام ده چې کې ټول شامل دي موږ سره کنه څوره په سیاسي پارټۍ نه دي مذهبي پارټۍ نه دي. ختم نبوت داسې عنوان ده چې د باندې ټول مو اتفاق ده.